هر چا دا خواهش وي چې زمونږ دعاګانې دې قبولې شي. نو که تاسو هم غواړئ چې ستاسو دعاګانې قبولې شي، نو د جمعې مبارکې په ورځ باندې یو خاص وخت داسې وي چې په دې کې الله رب العزت د خپلو بندګانو دعاګانې قبلوي، او دغې وخت ته چې دعاګانې پکې الله رب العزت قبلوي، نو د قبولیت ګړی ورته وایي، یعنی هغه وخت چې په هغې کې دعاګانې قبلیږي. بیا د جمعې په ورځ دغه وخت کم دی چې په دې کې الله رب العزت د خپلو بندګانو ټولې دعاګانې قبلوي. دې کې تقریبا 40 اقوال دي. علماء کرامو پکې مختلف بحثونه کړي، مختلف وختونه یې ښودلي دي چې دا د اشراق وخت دی، یا د سحر مونځ نه پس وخت دی، یا د ساختو وخت دی، یا د غرمې مونځ نه پس، یا د خطبې، خو مختلف اقوال دي پکې. زه تاسو هغه وخت ښودل غواړم په کومو باندې چې اکثریت د علماو چې دی هغه متفق دي، او هغې وایي چې دغه وخت دا د مازدیګر مونځ نه واخله تر ماښام مونځه پورې دغه وخت دی. کله چې د مازدیګر مونځ وشي، د هغې نه پس که څوک دا دعا اهتمام کول غواړي، وایي چې زموږ دعاګانې دې قبولې شي، نو د مازدیګر مونځ نه پس چې کیني او د ماښام تر وخت داخلېدو پورې، یعنی د مازدیګر مونځ نه پس کېناستل پکار دي، ذکر اذکار وغیره، او د تر هغې وخته پورې دا ذکر اذکار وغیره کول پکار دي تر کومې پورې چې د ماښام وخت قریب شوی نه وي. کله چې د ماښام وخت داخلېدو ته او د مازدیګر وخت ختمېدو ته داسې 10-15 منټ پاتې شي، د هغې نه پس پکار دی چې د یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم د ذکر سره انسان لاس اوچت کړي او دعاګانې وغواړي، څه چې دی د خپل رب نه غواړي انشاءالله العظیم الله رب العزت به یې ورته ورکوي. نو د دغې وخت اهتمام وکړئ، انشاءالله العظیم الله رب العزت به ستاسو ټولې دعاګانې قبولې کړي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.